الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام و رد الالحاد درسونه روان دي. په پرونی درس کې د سیکولرزم تعریف بیان شو، بیا اعتراض دا اعتراض څلور پنځه جوابات موږ وکړو. اعتراض دا راته چې سیکولرزم چې کفري نظریه ده، نو بیا په هندوستان کې بعض علماء کرام ولې د سیکولرزم تایید کوي. موږ ورته وضاحت کړو. اول جواب موږ دا ورکړو چې په هندوستان کې هندوازم دی، دا اسلامي نظریه خو نه ده. نو که چېرته د هغه علماء کرامو د اسلام مخالفت کړی وي، بیا ستاسو اعتراض به صحیح وي. دویم جواب دا و چې په هندوستان کې هندوازم دا قوانین دا د سیکولرزم نه سخت وو. دغه شانته کې بیا څه تحریکونه شروع شوي د اسلام د ختمولو دپاره او د مسلمانانو د ختمولو دپاره، چې یو سودی تحریک او بل سنګټن تحریک، د هغې مکمل وضاحت شوی و. دریم جواب دا و چې د هندوازم مذهب چې دی دا مکمل نه دی او نه پکې د ژوند تېرولو اصول موجود دي. معاشرې سره به څنګه سلوک کې، د عقلیت سره به څنګه اصول کې. اسلام هلته په عقلیت کې دی، حکومت چې دی د هندوانو په لاس کې دی. نو د عقلیت اصول پکې نه دی موجود چې هغوی رعایا سره به ته څنګه ژوند تېروي. که د اسلام خبره شي نو الحمدلله اسلام وضاحت کړی چې تاسو به د خپل عقلیتو سره کم د انصاف معامله کوئ. دغه شانته کې بل جواب موږ دا ورکړی چې د هندوستان کې موجوده مسلمانان ډېر په مشکلاتو کې ژوند تېروي. نو که چېرته هلته د هندوازم په بنیاد قوانین جوړ کړی شي، نو هلته به بیا د مسلمان پاتې کېدل مشکل وي. نو ځکه علماء کرام ورته وایي چې تاسو د سیکولرزم په بنیاد باندې څه کوئ، قوانین جوړ کړئ. دغه مختصر غونډه کې موږ د پروني درس خلاصه بیان کړه. دویم نمبر د هیومنزم دویم شاخ موږ بیانو لیبرلزم. نو لیبرلزم وایي آزاد خیالۍ ته. آزاد خیالۍ ته په انګریزي ژبه کې لیبرلزم وایي. دا د هغې فلسفي نوم دی په کوم کې چې شخصي ازادي، جمهوري نظام او آزاد تجارت دعوت ورکول کېږي. د لیبرلزم دا نظریه چې دا ازادي ده او دا تحریک چې شروع شوی دی دا په 18مه او په 19مه صدۍ کې دا پیدا شوی دی دا تحریک. او دا تحریک د درمیانه طبقې والا خلکو را پاسېدلي او د جاګیردارو خلاف او د دې خلکو خلاف دوی دا یو جدوجهد شروع کړی چې د هغې په نتیجه کې د انقلاب د امریکا او انقلاب د فرانس دا منځته راغلی ملشبانو. دغه شانته کې د ټول ناول د آزاد خیالۍ دا لفظ د اهل سپین والا استعمال کړی او همداسې د ټول نه مخکې د آزاد خیالۍ سیاسي جماعت هم په سپین کې منظم شوی. په معاشي اعتبار سره آزاد خیالۍ نه مراد آزاد تجارت وي، ذاتي ملکیت وي، بغیر د کوم رکاوټ نه. دغه مختصر غونډه کې د دوی وضاحت دی. دې ته بیا باقاعده طور جان لاک په نوم باندې یو فلسفي تیر شوی دی په 1602 کې. هغه ورته د فلسفې شکل ورکړی. اصل کې دا لیبرلزم دا یوه نظریه وه، دا خو موجود وه. آزاد خیالي کله چې په دوی کې د روشن خیالي راله، آزاد خیالي پکې راله، د مذهب د قید نه دوی آزاد شو. خو دې له لیبرلزم له یو د فلسفې شکل دا چا ورکړی؟ جان لاک په نوم باندې. دا به تاسو ته یاد وي. مولوي صاحب عبارت شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. دویم لیبرلزم دا د هیومنزم سیاسي او عوامي نظریه ده. د دې بنیاد مغربي تصور د ازادۍ دی او په انفرادیت پرستۍ باندې قایم دی. مولوي صاحبانو عوامي نظریه ده. لیبرلزم څه شي ته وایي؟ دا یو عوامي نظریه وه. مخکې چې بعضې فلسفې تېر شوي دي که نه، هغه به د دوی مفکرینو ایجاد کړی وي. دا عوامو دا نظریه ده. لیبرل معنا عوامو، دا د عوامو نظریه ده، دا عوامو رایج کړی. لیبرلزم ته باقاعده طور جان لاک تاریخ پیدایش 1602 د فلسفي 1602 شابه سي. د لیبرلزم پیژندلو دپاره دا ضروري ده چې د مغرب ژوند نه خبر یي. نظریه د الحاد چې څومره په تیزۍ سره ترقي کړې ده، یوه نظریه د ازادۍ هم د لیبرلزم فلسفي بنیادي 3 اصول دي. یو ازادي او دویم مساوات او دریم ترقي. څوک چې د دې نظریې خلاف وي هغې ته قدامت پسند وایي. د قدامت پسند پولیسبانو څوک چې د لیبرلزم د نظریې مخالفت کې دي ته څه وایي؟ قدامت پسند. نو د قدامت پسند اکثر به تاسو د دې دیسي ملحدینو دا وایي مړه تاسو قدامت پسند هستئ، تاسو تنګ نظر یاستئ. موږ له دا وایي د قدامت پسې معنا چې د پخوانۍ طور او طریقو باندې ژوند تېرول، په پخوانۍ طریقو باندې چلیدل، روایت پسندي، دې ټولو ته څه وایي؟ قدامت پسندي وایي. د لیبرلزم وضاحت.
د لیبرل معنی د ازادي خیالي دا د هغه سیاسي فلسفي نوم دی په کوم کې چې انسان ته انفرادي ازادي او اجتماعي ازادي حاصله ده د لیبرالزم مطابق ته لګو درګه ور تاسو ته چې پته ولګی چې د لیبرالزم معنا د بنیادی ناره څه شي ده ازادي ده نو دا خبره به قابل د غور ده کنه چې د ازادۍ نه د مغربي د ازادۍ نه د مغربي مفکرینو څه مراد ده نو په مغربي فکر او معاشره کې د ازادۍ ته بنیادی اهمیت حاصل له مولوی صاحبانو ټول مغربي فلسفي بیا د اجتماعي ازادۍ نه غیر چاپیره ګرځي او یا به د سکیږي د انفرادي نه بغرضي شابسي نو دا پیجندل ضروری دی مولوی صاحبانو دا موږ له پیجندل ضروری دي چې بای د مغربي تصور د ازادۍ څه مراد ده نو د مذهب د ازادۍ مراد ده د مذهب چې څونه قیودات دي د دین ازادي حاصلول د مذهب چې څومره دغه دي پابندیان دي د نسوکه د ازادۍ نه به تاسو د لیبرالزم به دا مراد وي بعضې خلک به تاسو ته وایي چې لیبرالزم کفر نه دی تاسو پورته وایي چې ولې نه دی د مذهب پابندیان ختمول د مذهب احکامات نه منل مولوي صاحب را پاسوي نو دا چې دی تاسو دا ختمول نو خدا کفر دی که نه دی نو اکثر زمونږ د دیزي دا دیسي لیبرل چې وي دوی دا مفهوم نه بیانوي چې دا کفر نه دی لیکن کم چې د دوی حقیقي مفکرین دي هغوی او دانشوران دي تاسو چې هغوی د دغه نه مکاتیبونو د هغوی د کتابونو د هغوی د خطونو تاسو جایزه والی نو هغه نه به تاسو ته به څه کېږي حقیقت به در باندې ښکاره کېږي نو په بله خبره پکې دا ده په لیبرالزم کې د خیر او شر پیمانه د خیر او شر پیمانه د خدای جل جلاله په ځای د انسان په لاس کې ورکړل شوې ده په لیبرالزم کې د خیر او د شر دا پیمانه دا د چا په لاس کې ده دا د انسان په لاس کې ده که ستا څه خوښ وي بس دا خیر دی دا چې څه خوښ وي که ته شراب څکې که ته زنا کې که زنا خو تصور هلته نشته دی که ته هر څه چې کې ستا خپل خواهش وي نو دا خیر دی ته د خپل خیر او شر تخلیق کولی شي موږ ورته وایو دا کفري نظریه ده موږ یو خیر او شر تخلیق الله کړی دی الله بلکې بنده کاسب دی څه دی بنده کاسب دی او د کسب په وجه باندې انسان له یا جزا ملاویږي یا والله سزا ملاویږي دغه شانې بله خبره پکې دا ده په لیبرالزم کې مولوي صاحبانو مذهبي چې څومره تعلیمات دي دا ختمول بس آزاد ژوند تیرول نو دا خبره بالکل د اسلام د نقطه نظر سره داسې شی دی دا یوه کفري نظریه ده ځکه موږ چې څه یو موږ عبدالله یو د الله بنده یو موږ د الله بندګان یو د الله په احکاماتو د الله په حکمونو به موږ ژوند تیرو او په لیبرالزم کې دا خبره نشته هغوی چې څه ته خوښه یا کوه زه مخکې د لیبرالزم مطابق هر یو انسان آزاد دی سیکولرزم خو مذهب بیزاره خلک وو او په لیبرالزم کې د مذهب څخه لحاظ داسې روایت پکې هم شته مولوي صاحبانو دا کوم چې موږ ذکر کړي دي دوی وایي چې بعضې دوی وایي چې حضرت عیسی علیه السلام زموږ د پاره څه شی کړی دی بس مصلوب شوی دی اوس زما حضرت خیلی زما د سره عبادت ته ضرورت نشته اوس زموږ د ګناهونو کفاره چا ورکړې ده حضرت عیسی علیه السلام وایي ورکړې ده دا خبره د دوی عقلي او نقلي طور باطل ده ګناه دی یو وکړي ولا تزرو وازره وزر اخرى الله رب العزت وی د یو ګناه سزا بل ته نه ملاويږي دا خدا قلم خلاف خبره ده په دې باندې موږ غند دلایل را جمع کړي په خپل ځای ان شاء الله بیانو چې بھائی حضرت عیسی علیه السلام نعوذ بالله تاسو ګڼئ چې دا الله زوی دی نو دا خو عجیبه خبره ده څوک خپل اولاد خو د چا لپاره نه قرباني چې سزا دي تاسو ګناهونه تاسو کوئ او قرباني عیسی علیه السلام ورکړي نه عیسی علیه السلام بارکه چې دوی دا کوم نظریه لري دا د دوی غلطه نظریه ده پولیس په دوی کې یو مشهور شخصیت تیر شوی دی پولیس هغه چې د عیسی علیه السلام ډېر سخت دشمنو هغه دا روایت ټول هغه خواره کړي دي ګینې د عیسایانو هم دا عقیده نه وه چې دا خدایان درې دي او دا عیسی علیه السلام د خدای زوی دی یا خدای دی نعوذ بالله د دا کوم نظریه دا پکې پولیس هغه په خپله باندې په عهدنامه جدید کې خپل هغې ټول ریکارډ موجود دی چې هغه د عیسی علیه السلام څومره مخالف و بیا وایي چې ما مخالفت کوو نو بیا ما باندې یو فرشته حاضره شول او بیا هغه قصې کوي قطارې کوي نو دا ټول واهیات او دا بدعت او دا کفري دغه چیزې د نظریه دا چا خوره کړې ده دا پولیس پکې خوره کړې ده حالانکه د دې چې کوم مشهور د عیسی علیه السلام مشهور حواري پترس په ده باندې دغه فتوی لګولې وې دغه شان د نورو یوحنا پکې دا د مستند شاګردانو باقاعده پولیس د هغوی باره کې وي دا جاهلانو اوس ته کم خلک د عیسی علیه السلام سره پاتې شوي د هغه شاګردان ته د جهالت نسبت کې تی خپله دشمن وي او ته راپاسېږي ته به د دین غلط تشریح کوي نو دا خبره د دوی عقلي او نقلي طور باطله د مولوي صاحبانو چې عیسی علیه السلام څه شی مصلوب شوی دی دا خبره مخکې لیبرالزم هر انسان ته مکمل ازادي ورکړې ده
چا د اختیار نشته دی چې د چا په ذاتي معاملاتو کې مداخلت وکړي او نه څوک په کومه طرې نظریه باندې مجبوره کولی شي. لیبرل خلکو خیال دی چې حضرت عیسی علیه السلام مصلوب شوی دی زموږ د ګناهونو کفاره یې د مخکې نه ادا کړې ده. لیبرلیزم داسې سوچ او نظریه ده چې په دې کې هر فرد اختیار حاصل دی، هر فرد اختیار حاصل دی. دوی وایي انسان به حیثیت انسان په خپل انفرادي زندګي کې او اجتماعي زندګي کې د خپلې خوښې مطابق ژوند کوي. مولوي صاحبانو موږ ورته وایو موږ له اختیار حاصل دی، خو موږ ته اختیار دومره حاصل دی چې خیر اختیار او که شر اختیار او زموږ او دوی کې څه فرق دی؟ موږ وایو چې خیر او شر متعین شوی دی، که خیر اختیار خو تا دپاره فایده ده او که شر د اختیار خو تا دپاره نقصان دی. دوی وایي خیر او شر ستا پورې اړه لري، که ته وایې چې دا چیز خیر دی بس خیر دی او که ته وایې چې دا چیز شر دی نو دا چیز. نو دا د لیبرلیزم دا نظریه دا هم کفري نظریه ده مولوي صاحبانو، چې دا هم کفري نظریه ده. که څوک تاسو دوکه کوي نو په دې باندې علماء کرام مکمل کتابونه لیکلي دي. موږ صرف مختصر غونډه کې راجمع کړي دي چې صرف موږ وپېژنو چې باید دا نظریه چا پیش کړې ده او د دې غټې غټې خبرې پکې موږ بیان کړو. دریم نمبر چې دی کیپیټلیزم دی، دا د هیومنزم معاشي نظریه ده او دې ته سرمایه داران نظام هم وایي. دا به سبا وي او څنګه خوښه ده که وی تاسو خوښه سبا به وي او ځان بعضې ملګري هم نشته خوښه هم نه انشاءالله. دوستانو دا درسونه مخکې شیر کوئ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.